الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العظيم. الله جل شانه بقرآن عظیم شان کی د میاشتې په باره کې ذکر فرمای. الله جل شانه د انسانانو دپاره د دوی د وخت معلومولو دپاره الله جل شانه یو عجیبه نظام قایم کړ په دنیا کې چې یو میاشت ده او بل نور دی او د دغه نور او د دغه میاشت سره الله جل شانه د انسانانو یو نظام راون کړی او په دا سره د دوی دپاره تاریخ او وخت معلومولی شي. چونکې په مونږ کې ډېر داسې کسان شته دی، داسې خلک شته دی چې هغوی په دغه مسایلو باندې پوهیږي نه، نو ځکه دوی کله کله لغونده کې تیز لوړ شي. د میاشتې معلومول او معلومات علماو په دا کې عجیبه او ناشنا اقوال او توجیحات ذکر کړي. اول خو په قرآن کې الله فرمایي چې د خلک تونه پوښتنه کوي په باره د میاشت کې، نو ته دا وایه چې دا خو قل هي مواقیت للناس والحج، دا خو د خلکو دپاره د وخت معلومولو او د حج وخت معلومولو دپاره ده. اوس جناب رسول الله مبارک دا فرمایي تقریبا 29 احادیث په صحاح ستو کې په هغه کتابونو کې چې هغه صحیح کتابونه دي چې هغه د علماو په اصطلاح کې صحاح سته ویلی شي، لکه بخاري، مسلم و نسائی وغیره، دا ترمذي، دا شان دیگر نور کتابونه. په دا کې احادیث داسې راجمع شوي دي د رسول الله مبارک بهترین اقوال چې رسول الله مبارک ګوره فرمایي چې کله په 29 باندې تاسو میاشت ونه کتله او په تاسو باندې اسمان یعنی وریځ راغلی وه او په هغې کې میاشت پټه کړې شوې وه، نو تاسو بیا 10 روژې پوره ونیسئ. مطلب دغه میاشت پوره 10 پوره کوي، اکمال 30 چې ورته ویلی شي. اوس د میاشتې ښکاره کېدل او نه ښکاره کېدل او غټه لیدل او وړه لیدل د مونږ بعضې خلک یې که نه چې کله میاشت ته وخېږي و چې دا خو مړی نن خو د میاشتې دویم دی، نو ته یې ورته ویلې بره په اسمان کې ناست وو توله پاته شو میاشتې دویم. علما فرمایي چې د میاشتې کتلو دپاره شرایط دوی خپل ذکر کړي. دغه میاشت به د 18 غنټو پیدایش عمر خامخا لري، که د 18 غنټو د عمر نه پیدایش کم و نو هغه انساني سترګې نشي کتلی. اوس دا خبره چې آیا انساني سترګې نشي کتلی، خو میاشت خو بیا هم په اسمان کې شته که نه، میاشت خو بیا هم راختلې وي که نه، که هغه د غنټې وي، که هغه د منټ وي، که هغه د سیکنډ وي، میاشت خو د دنیا نه وځي نه، خو همدلته وي که نه. نو موږ ویلې اختر نه روژه نه کوو باندې. موږ له شریعت مطهره دا خبره کوي، مونږ له شریعت دا خبره کوي چې ګوره میاشت که هر څو په اسمان موجوده وي، په فضا کې موجوده وي، خو چې انساني سترګو په خپله نه وي کتلې تر هغه پورې تاله روژه او اختر نشته. یو سړی به داسې ووایي چې نو بیا خو چې 10 پوره شي میاشتې 15 شپږم وي، هلته بیا اسمان وریځ وي، شو بیا به یې مو نه کسو، بیا به یې اختر روژه نه کوو. نو هغه خبره مو تاسو له مخکې نه وکړه په حدیثو کې شته چې که په 29 دې ونه کتله نو بیا 10 پوره کړه، چې 10 پوره شي ولې بیا که ته میاشت کسې او که نه کسې تو بیا میاشت پوره شوله. اوس په سعودي کې تاسو له ښه پته ده چې سعودیه تقریبا د مونږ نه 2 غنټې ورسته ده که نه، 2 غنټې تقریبا ورسته ده، 2 غنټې. نو نور د دغه نه رخیجېږي، مشرق نه چې کله نور رخیجېږي اول شپه به 4 سي، اول شپه په مونږ باندې ورځي، بیا په دغه علاقو باندې چې بیا د هغې نه بعد په سعودي باندې ورځي. نو چې ما ورته میاشت ونه کسو نو سعودي یې څنګه د 6 غنټو والا میاشت کسي؟ د 18 غنټو نه چې کمه وي 15 غنټې یا
14 غنټې هغه انساني سترګه څه کوي چې هغه دوربین هم نه کسي خو د هغې بوجود هم بیا سعودي اعلان وکړي سبا اختر ته د مونږ یا مروجا وجه دا ده چې هغه خلک د کلنډر په حساب روان دي وګوره مونږ له پیغمبر نه دی وي چې ته د کلنډر په حساب روان وه پیغمبر دوی خبرې کړي دي او صفا خبرې کړي دي چې که په نهشتم دې ونه کتله 10 پوره کړه یعنې په سترګو کتل دي د میاشتې په سترګو کتل دي بله خبر اخري خبر دی ته کوم چې کله د مونږ میاشت ته وخېږي او دلته غاټه ویلوړه وي مونږ خلک چې نن د میاشتې دویم دی یوام وخوړله اول خو دا خبره چې په ځان باندې په خپله اقرار د ګناه ما کوه دا خو ګناه شوه چې ته وایې چې مو وخوړله دا خو د په خپل ځان د ګناه اقرار وکړه نو ګوره دا خبره یاده ولرو په خپل ځان د ګناه اقرار مه کوه دویمه خبره ده لکه چې اوس ماهرینو دا پیشنګویي ورکړې ده چې په نهشتم باندې به چې کله میاشت وکتلی شي نو تقریبا د 300 غنټو به وي دا د تجربې خبره ده 300 غنټو به وي نو چې کله د 300 غنټو وي نو بیا به د ماښام د مونځ نه بعد هم ډېر ټیم پورې میاشت ویلوړه وي بیا دا ګمان ونه کړي چې دا خو د میاشت نن دویم دی چې څومره عمر زیاتېږي خو عمره به ډېره ودرېږي که نه اوس که میاشت دی 18 غنټو وي نو اله به خلک لږه لږه وکسي او ماښام مونځ چې کېږي نو هغه به ختمه شوي وي وجه څه ده وجه دا ده چې هلته عمر کم وي نو چې د 300 غنټو شي د 300 غنټو نو هغه به خامخا بیا د ماښام د مونځ نه بعد ډېره نه وي ویلوړه بیا به خو څه نه څه حده پرې ویلوړه وي نو بیا دا ګمان مه کوه چې دا خو دویم دی او مونږ باندې خو مولیانو بیا روجې وخوړل مولا سره دومره خدای نه ده ولا چې تو دپاره خپل کبر غر کوي او چې ته یو سړی لګیا شي هغه میاشت وکسي خو هلته به ګواهي ورکړي که نو چې میاشت نه ده لیدلې شوې مولا سره څنګه توره اعلان وکړي چې سبا اختر ده او سبا روژه او شریعت دا خبره کوي شریعت چې ګوره کله یو سړی ګواهي ورکوي نو هغه به خامخا موجودېږي په صحیح طریقې سره به هغه ګواهي ورکوي دا ګواهي هم نه ده صحیح چې ته ټلیفون وکړې چې لکه ما خو میاشت کتلی ده نه دا هم نه ده صحیح داسې ګواهي هم نه قبلېږي خامخا به د کاذب او مخامخ باندې هغه ګواه موجودېږي او هغه به د هغه میاشت د باره کې ګواهي ورکوي اوس چې په کمو علاقو او په کمو ملکونو کې بادشاهان نشته اسلامي بیا به څه وي نو علما لیکي فرمایي وی چې په داسې ملکونو کې چې هلته اسلامي بادشاهان نه وي قاضیان نه وي نو بیا هلته ثقه مولا ثقه عالم چې ورته ویلی شي یعنی دیندار عالم تکړه عالم عادل عالم د هغه په مخامخ که څوک د میاشت د ګواهي ورکړي او هغه اعلان وکړي نو هم جایز شو د مونږ په ملک کې د رویت هلال خپله کمیټي موجوده ده تاسو لا ښه پاته ده پېژانو یې که چېرته دغه خلک د علماو په رهنمایۍ کې او په صحیح طریقې سره د اختر او د روژې اعلان وکړي خو صحیح ده که صحیح په دغه طریقو سره یې ونه کړي نو دا د دوی دغه اعلان هم قابل قبول نه ده لکه یو کس میاشت کتلې وه که نه و چې د مازدیګر مونځ نه بعد لږ ټیم بعد مې کتلې او چې مو په خپله سترګې مې وکتله خو علماو د هغې ګواهي قبوله نه کړه ویلې قبوله نه کړه ځکه چې د میاشت راختلو دپاره خپل شرایط موجود دي د مازدیګر د مونځ نه بعد میاشت نه خیجېږي میاشت به ته کله کسې چې کله نور ډوبېږي په دغه ټیم کې میاشت کتلی شي نو که سړي د مصبحین کتلی او چې مو د مصبحین کتلی د ګواهي ورکوي نو داسې خلکو ګواهي بیا قبلېږي هم نه